الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. زما محترم و اهل السنه والجماعه د پاک جماعت سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو، نن 5 جولائی 2024 دی. پرون بل پرون واحد الله وحدان سے یو کلپ کړی دی، سورلس منټا کلپ یې کړی دی، تقریبا 29 سکندونه کم. په دې سورلس منټا کلپ کې د مقصد خبر یوم نشته. تاسو خپل ووري په 3 جولائی د شیر کړی دی، 13 منټ 47 سکند کلپ پوری. تاسو بخپل پېښ چې دا سړی روغم دی کنه روغ نه دی. ملګرو تاسو ته معلومه په 1 اگست 2015 باندې زمون په ثوابه کې الحمدلله یو تاریخي مناظره شوې ده. مفتی مجتبی صاحب سره اتفاقی دا جانبین لیکل شوی. واحد الله وحدان صاحب د خپل جماعت نه هغه شرم اړول د پاره او د هغه جنازي او د مردا د ژوند کول د پاره اوس په دې زور لګوري چې ما سره حیات النبی مناظره کوي، ما سره حیات النبی مناظره کوي، ما سره حیات النبی. دا خدای بندا حیات النبی باندې غستاز مشران وی منګه خیال له چې بریلیان دي، خو دا بریلیان نو منګ غلط شي او د دې خیال دا چې دا معتزله دي، خو منګ معتزله نه زمونږ قدم دغه چې څنګه استاسو ده. په دغه مسله کې مفتی مجتبی سے انصاف نه کار واغښت او حق طرف ته تسلیم شو او دستخط وکړ. دیو سما سره دوباره مناظره کوي ولې د سره په دې مشران اعتماد نشته. تاسو سره مناظره په حیات النبی شو، خو شرط بداوي چې تو وای د مفتی مجتبی سے مناظره ما تقبل نه دا شکست خلل د جماعت حق نه ادا کړی نمائندګي، لہذا زه دوباره مناظره کوم. بالکل کم ورته د کلیپ کو واپس ان شاء الله تعالی زما پیغام درځي. نوجوانانه پیغام به درځي چې سبا بس په حیات النبی مناظره شو، خو شرط بداوي د ثوابه د مناظرې نه براتو کوي، دي تردید وکړه او دا څه وای چې غي مناظره کې شکست خلل دي یا مناظره کې دستخط غلطي کړی دي، صحیح طرف ته وزرا شو. بیا دی وای چې تاسو په استشفاء باندې ځان مشترک جوړ. دا خو تاسو حالت ته نو چې دا ټاپی تاسو نه بل به سوک لګي. دا تاسو کار د شرک او بدعت نه علاوه په پیرانو سره سره بیا وای دی وای تاسو ما دا لیکلو کوي دا خبر ما سره کوي چې ځل لیکل لاول تختی خو بنا دا خدای بنده لګ دروغ خبرې کو. پوډریانو چل پدی واحد الله وحدان شوی. آیا څو پوډریان نه خپل منځ کې مشوره کوله، نو پوډریان مشوره کوله وی چې دا څه کار د دې کې به یو محل جوړ کو، باغ به یو کې به ګلان یې کې مانی خا دا به جوړ. خو دا دې کې دا خوا کې دا واړه ماشومان دي کنه را چې ول دا او هو سره سبادي دا میوه دا ګلان شو کوي ماشومان ووال چا دې خدای بندگان ولې مواړو وال وای موږ به دې کې باغ کړو، ګلان به میوه به مانی به دا ماشومان به ستاسو چوکي. نو موږ اوس نه وایو چې سبا دا ماشومان دلو چې سبب زموږ د باغ میوه ګلان نشو. تم هغه چل کې اس فرق پتا او په پوډری کې زما په خیال باندې چې تا پوزیشن خراب شي دا څه کوي دا کابر او ګستاخی والی. امیددار چې دا پنده په مجلس او مناظره اجکم ترتیب او تاسو کم کړو خره معلوم دي. د مجلس د بی ادبه د وجه، د مسجد د بی ادبه د وجه، د علماء د بی ادبه د وجه، د نیکان خلک تکفیر د وجه دا څه کار چې ان شاء الله چې په دې په شکل کې لیونه کېږي. بیا دې دا خبره کوي وای خبره تاسو وګدوي زما د یارین د خدای بندنه تاسو هم په شروع کې ویلي حیات النبی باندې په اتفاق راغلی دی. اوس کې دوباره کول غواړي وجه صدا تاسو سره هر څلیم په پری سره جدا د مناظره کو حیات النبی باندې اتفاق راغی. اوس به یو را پاسي ما سره کې خپل علم بلا سوچته بل برا پاسي بل برا پاسي. نو ساده جماعتي کې درس شو، جماعتي عقیده وی دی ته چې جماعت مناظره اوسه بس د تسلیم شه، جماعت ته خبر اومنه کنه منی نو دا ذکر جماعت سره ته نمائندګي حق ته نه ادا کی یا غین ادا کړی. یو خبره پکې ټیک او بل دی چې پتا سو کې د هر چا خپل عقیده
بیا وی چې په ثوابه کې مناظره تاسو یو دستخط کړی دا تاسو دو کاړوي سے رحمت الله علیه داغه د مناظره پشان نو چاغه کم دستخط دا اولی کلی و او د دین علاوه مولانا یعقوب صاحب چې عثمان سره کوم مناظره کې داغه پشان نو هی بالله ډیرو صاحب رحمت الله علیه داغه چې کوم مناظره او داغه کوم دعوا عقیده واغه تاسو داغه نه جدا ده څه به دا سکار منګه په خپل باندې ناقلی نظام پیږي زمنګ دعوا زمنګ کتابونه زمنګ د مشران او اهل سنت والجماعه داغي چې کوم موقف ته مکه موقف زمنګ د څه به دا ساقام خیالي ده نو زمنګ کابر چې کوم دعوی لیکلي دعوا د موضوع د مقابل سره الفاظو کې لیکلي شي نور عقیده یو وی عقیده یو وی الفاظ هر چا خپل خپل دي هر مناظر خپل الفاظ تعین کوي چې څنګه الفاظ ولیکم خو اصل شی مضمون دي اصل شی عقیده ده اصل شی داغي چې کوم مقصد دي الفاظ جدا جدا غي څه مسله نشته او بیا د ډېر زیاتې کنځلې کړي کنځلې دا کړي تاسو یې غل لړلې لپنګان یې لوپران یې او دروغ او احرامونه د شیطانې د پاره متړلې دي نو موږ خې دې موږ توایا په دې موږ نه خپکیو د دې د وجه خو قران ته کنځل تاسو پرې خو تاسو نه چې قران د کنځلو کتاب دی تاسو شیخ طاهر نه وی چې قران د کنځلو کتاب دی نو موږ توایا بالکل جزاک الله موږ په دې خوشحالي کو چې موږ ته کنځل وکي ولی د دې کنځل د وجه چې موږ ته کوي موږ ته الله جل شانو اجر راکړي او د دې کنځل چې موږ ته کوي د دې د وجه تاسو نه قران خلاص د دې د وجه تاسو نه بخاری خلاص هغه بخاری تاسو ته بخاری وای د دې د وجه نه تاسو نه صحابه خلاص دي په کوم چې د کفر فتوی لګوي د دې د وجه نه تاسو نه امت مسلمه په آرام دي ځکه چې باغی تاسو کې فتوی لګوي هغه تاسو پرې خو کنځل کوي کنځل فاسقان اندر کې کوي مولیان اندر کې کوي شیخان اندر کې کوي او مفتی توصیف خو دی هغه کلیپ اوسم چلیږي دا دریون خنزیران نعوذ بالله دا شیخ القرآن خنزیر وغیرہ وغیرہ هغه بل پکې را پاسه ټچ موبایل چې چا سره مؤمن نه دی هغه پکې چلیږي نو دا ټول قصې تاسو حال لسبا نو دا چې موږ ته کنځل کوي تاسو نه ډیر کارونه ان شاء الله دغه وجه مسلمانان ته پاتې شو هغه د امن کې شو بیا دی وای دی وی چې واحد الله وحدان موږ ته فون کې سړی پسې دا خدای بنده دونه دروغ وې سره د ګیرو پکړې شرمېږي نه پدې دروغ تا د چا ویل چې تا ټلیفون کړی خو بکواس چې کله کې نو موبایل تراغي واتس اپ باندې میسجونه کې او چې خګړې وډې وي نو بیا ویره سړی په غوسه کې راځي سړی سوي اوس دې ما سره ریکارډ د واتس اپ پروت دی چې کله ته جوابي کاروي رد عمل ملو شي نو بیا ویره سړی په غوسه کې سړی تیز خبرې مو کې دا خو ترش کنځل د پاره او بل ته چانه یاد کته چې ټلیفون نشي کولی ټلیفونو کې ان شاء الله انجام به خپل وګوري تاسو تر اوسه په دبل خبرې اورېدل نه دي صرف موبایل تکینه موبایل ځان خپل لګوا او ویډیو د ځان وکړه بل یو صحابه مناظره کې تاسو خپل مشران خپېخي نو چې موږ په خپل مشران خپېخي ته ول بیا چیلنج ورکړي ته ول بیا دعوت راکړي بیا خدا ته معنی چې لکه تاسو عقیده بدل کړي او زمون په عقیده مې چې تاسو په عقیده مې دستخط کړي ته دوباره په دغه اطمینان ورې نه لري خدا خپل باندې زبان حال سره اقرار کې چې د ثوابه مناظره کې ماشاءالله تاسو پروګرام خراب کړی او دی وی چې مسله د استشفاء تاسو توصیف سره روانه ده او مسله د تکفیر د بلال سره روانه ده موږ ته دان دي موږ چې هر مسله وي هر یو مسله او چې تیاریږي حیات نه باندې اتفاق راغلی دی یو مسلم عقیده جوړه شوې ده اوس کنه تینه من جدا مسله ده او بیا دی وی چې زمونږ استاد زیر بحث مناظره مجلس با د جمعیت علما طرف نه نصیب تاسو ما 50 پیری بیا دی تاسو جمعیت علما د بيدین خلکو د پټه سرولې پرویز خټک بيدین هغه شیخ القرآن چې براغوست په سټیج د پنځپیر باندې د تفسیر په اجتماع کې خصوصي خطاب فرمایلو اسد قیصر چې خصوصي خطاب فرمایلو دا بيدینو عمران خان چې بل اسلام آباد ته ایرپورټ ته استقبال لته دا بيدین خلکو له تاسو شیخ سپتو اوس په خپل سوچو کې چې څه دی بیا هم تیاری لیکل لا والا او په هغه عقیده باندې بحث ته تیار شه چې په کوم خپل مشران د ساقط نه لري کوم قسم خطرناک فتوا چې په کوم عقیده ته لګي هغه باندې میدان ته راځه نمبر د سره واتس اپ باندې رابطه وکا که واتس اپ رابطه نشګول رنګ وکا کرنګ نشي کولی مختصر کلیپ وکا ان شاء الله چې مخکې به ترتیب برابر کو خو په شرط د دې چې تاسو برات مشران نه کوي دا چې لیکل براله دا چې باندې جمال لیکل لا کړی هغه په خپل ځای هغه به دروغ د ځان جوړ کړي خو دا چې لیکل برال چې برات بدنه نه کوي ان شاء الله بیا بداغینه بعد ترتیب جاری ساتو الله جل شانه دې موږ ته په حق عقیده باندې استقامت نصیب کړي واخر دعوان الحمدلله رب العالمین